اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين هر کلا چې دی ملاوشي الذين کسانو سره آمنو چې غي ایمان راوړل دي قالوا نویدا منافقان اغیتا آمنا من ایمان راوړل دي من مؤمنان یو. واذا خلو هر کله چې دی تیر شي ورشي الی شیاطینهم په طرف د سردارانو دا غي په طرف د شیطانانو دا غي قالو نو دی وی انا بشک منگا معکم تاسو سره یو انما په تحقیق سره نحنو منگا چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي غي سره. دی آیاتونو کې د منافقانو بیان روان دي د منافقانو د حسلتونو. الله فرمای چې دا منافق دا د زناور نوم لاندې دی د کې شعور نشته دی شعور پکې نشته دی ان په هغه معنی دلایل ذکر کوي. یو دا دلیل ذکر شو چې د دې په زړونو کې مرض دی د نفاق او علاج الله قرآن را لېږلی دی بیا هم علاج نه کوي. دویم د دنیا عاقل ترین خلق دا صحابه کرام دي او دی صحابه ته د بیوقوفتیا نسبت کوي. اوس دې ځای کې دریم ذکر کوي چې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دا منافقان دای بچ مسلمانانو سره رال اصحابانو سره نو چونکه د دای زین خداو چې الیاذ بالله صحابه دا کمکل خلق ته نو دای بلند خبر وکړه دای وی آمنا موږ مؤمنان یو دای وی مسلمانان په وړه خبرم دوک کیږي. و اذا خلو الی شیاطینهم کله بج دای سردارانو سره کافرانو سره لاړل نو غیت بلو خبر کولا چې انا معکم انما نحن مستهزئون. دا خو موږ مسلمانانو سره ټوکې کوو دا ورته په دروغ او چې موږ تاسو سره یو. لکه دې دور کې دا غوندو والا پاټو والا ډلو والا ګرځي او هر سړی په دې راځي دا غنه وعده علی هغه مجبورای نو غاری او ته عزت تاسو سره ماری او ته عزت تاسو سره دا هر چا زره کېدل او هر چا ته ها ها کول دا د سم خلکو کار نه دی. اردو شاعر وہی ہر کسی کو یار کہنا یہ طریقہ چھوڑ دو یا میرا محبوب بن جا یا محبت چھوڑ دو. دو خبری دی دا نکیږي چې ته بوت تم رام رام کې ته خدای ته دیم سجدي لګي دا دواړه یو ځای نه ځایږي. نبی علیہ السلام یو ځل د طریق کرم الله وجود اراده وکړه چې دویم وعده وکي او وعده کو د ابو جهل لور سره انو نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام ورته وی علی تاسو د وعده نه منې کوم دا ستا حق دی کته دویم وعده کې وکا خو دانشي کې دی چې په یو کور کې دنه د حبیب الله او د عدو الله دواړه لونه جمع شي. یو د الله دشمن دی یو د الله حبیب دی د دواړو لونه په یو کور کې نشي جمع کېده. او کته وعده کې وکا خو ته بیا فاطمه پرېږدې رضی الله تعالی عنها
انو دا د منافق کار دی چې هر چاته ها ها کوي. مسلمان سره مومن سره د یو خبرې او سیده خبرې د خپل جبه صفای دا نه چرچا او ګورا رزق خدای ور کوي، عزت خدای ور کوي، خالق الله دے، مالک الله دے. نو انسان بسی چې ته به داسې مجبوره کېږي، هغه پتا ولې دومره سټرس کوي چې هغه دومره بې حیا دی چې هغه پتا باندې سټرس کوي. نو تا ته دا حق حاصل دی، ته ورته ووایې بھائی دا زما ضمیر نه مني او دا زما د ضمیر اواز نه دی. مومن سړی دی د خبرې صفای او مخکې د اوسو خلک ګوره سټام لیکو او اګریمنټ کو. اوس خلک اګریمنټونه وکړي، سټامپونه وکړي، وعدې وکړي، وعده در سره وکړي او بیا د هغې مخالفت کوي. نبی علیہ السلام وایي لا ایمان لمن لا عهد له. د کم انسان چې د وعدې پاسداري نه د ایمان نشته ده، دا د کامل ایمان والا سړی نه دی. کامل ایمان والا سړی د چې راته خبره وکړه، مخکینی مشران هغه به د ژبې کلکو، تا به څه خبره به وکړه ما سره ژبه کړې ده، بس هغه به سر ته خو خپله ژبه به نه پرېښوده. انو منافق سړی داسې نه کوي. الله فرمایي الله یستهزئ بهم، الله تعالی به ټوکې وکړي بهم په هغوی باندې هغوی سره، ویمدهم الله ډیل ورکوي هغوی لره فی طغیانهم یعمهون، په سرکشای د هغوی کې یعمهون هغوی سرګردانه دي. نو الله یستهزئ، دی مؤمنانو سره ټوکې کوي، الله به دی سره ټوکې وکړي. څنګه به ټوکې وکړي؟ نو مفسرین دو مطلب بیانوي. یو مطلب دا دی چې الله به دی سره ټوکې وکړي، یعنې د دی د ټوکو بدله به ورکړي. دی مسلمانانو سره ټوکې کوي، مؤمنانو سره، الله به دی له د دی د ټوکو سزا او بدله ورکړي. دویمه معنا دا ده چې الله یستهزئ بهم، الله به دی له سره حقیقتا ټوکې کوي. تفسیر الرحمن کې علامه الہائمی رحمت الله علیه فرمایي وای دی به په جهنم کې پاتې کېږي، دی به ډېر تنګ شي. دی وایي یاره دی د جنت به ته لرې نه ښکاري، الله به ورته د جنت دروازه کلاو کړي، دی به جنت ته ګوري. انو دی به لاره به جوړي جنت ته د ختو. د جهنم خو به اوري اوري سخت به وي، خو دی به بیا هم دا طلب کوي چې دی وخېږي خپل ځای ته، چې دی څو سوه کاله مزل به دی ووایي د جنت دروازې دپاره. کله چې دی د جنت دروازې سره خواته شي، نو غرب جا دروازه پې رابند شي، دی به واپس جهنم ته راغورځوي. ولې؟ دی به مؤمنانو سره رالل، دی به د ایمان دروازه کلا وکړه. انو چې کله به د دی ضرورت راغی، نه هغه دی به د ایمان هغه معامله څه کړه، بنده به یې کړه. منافق سړی نی ګوره، منافق دوست چې کومي د ویم داسې د خپل غرضه پورې لګېدلی، کله چې په تا باندې سخت راشي او بیا خو دی تا سره نه راځي، نو منافق سړی خو ها ها ډېر کوي، موږ تاسو سره یو حاضر یو. خو چې کله د سختې ځای راشي، کله د قربانۍ ځای راشي، دی بیا قربانۍ ته نه مخې ته کېږي. الله فرمایي ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، الله دی له ډیل ورکوي، الله دی پرېښودي دي، رسای پې اچولې ده. حدیث کې راځي الله ظالم له ډیل ورکوي. الله ګوره دا ظالم ظلم کوي، خدای ورته غږ نه کوي، دی لګیا دی نافرمانی کوي، الله ورته غږ نه کوي. وإذا أخذه لم يفلته، او کله چې راټینګي که نه بیا یې پرېږدي نه. ګورې ښه بیا الله وایي ان بطش ربک لشدید، پیغمبره ستا د رب نیسل ډېر ناکاره دي. الله دې موږ د خپل پکړ نه وساتي. کله چې انسان د خدای په پکړ کې راشي که نه، هم په دنیا کې هم په آخرت کې، بیا ورسره خدای داسې کار کوي چې خلکو ته پې عبرت ورکوي. ښه الله فرمایي اولئک الذین، الله وایي دا کسان دي اشتروا الضلالة
چې دی اغستی د ګمراهۍ لره بالهدا په بدل د هدایت فما ربحت تجارتهم پس ګټه ونه کړه تجارت د هغوی وما کانو ندي هغوی مهتدین په هدایت معنی او نو هغوی په هدایت معنی. الله فرمای دا منافقان چې دي اشتروا الضلالتا دی گمراهی واغستا بالهدا په بدل د هدایت. اوس دی آیات باندې لږ ځان پوه کوي. یو خو آسان مطلب دا د اشتروا الضلالتا دی گمراهی واغستا. سړی چې یو څیز علي دکان ته ورشي او ته یو څیز علي نو تی علي چې تا غوره کې کنه نو اشتروا الضلالتا دی غوره کړه گمراهی بالهدا په بدل د هدایت. هدایت وانه غستو او گمراهی واغستا. او دویمه دا ده اشتروا معنا د اغستل سودا کول. دی سودا وکړه دی واغستو. علما وای ګوره په سودا کې څلور څیزونه یو اغستون کوي یو خرڅون کوي یو هغه مال هغه مبيعي هغه څیز یو مالی لکه مثلا دا عثمان غنی دی د سره منپلی دی اوس زی اخلم نو زه مشتریم دی خرڅی دی بایع دی او د سره زه پیسې د لور کوم دی بالا منپلی را کوي. اوس دا لازمه ده چې زه کوم څیز علم نو هغه د سره پکار دی او پیسې ما سره پکار دی بدل کې چې سوار کوم. نو الله وی دی منافقانو دای چې دنو گمراهی واغستا پس معنی په هدایت معنی سوال الله منافقانو سره هدایت چرته وای کې هدایت نو گمراهی واغ سره چانه د صحابو نه صحابو سره گمراهی وا نو علما وی د آیات بدی معنا ګران شي نو توجیه دا کوي چې دا منافقان دی واغست گمراهی یعنی طول د ضلالت کچره دی په کفر کې پاتې کېدل نو مسلمانانو ته سر او جهاد وسره کو او چې کله دی وی آمنا لا اله الا الله انو د دې جان مال ارس بچو او چې کم سره لا اله الا الله وی نو دمانه بته گزار نه کې دې بقتل نه اس کو دور بدل نو ولد دین ور کوي مسلمانان خلق وجني او د کلمې و هغه وجني. الان کې د نبی علیہ السلام په صحابه کې یو صحابي دی حضرت اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ او دا دومره جلیل القدر اصحابي دی چې مور د مؤمنانو حضرت عائشہ بیبي ته یو ځل وی رسول الله چې عائشہ دا اسامه نه دی او دا زما ډیر خوښ دی د هغې نه پس دی په صحابو کې په حب رسول الله باندې مشهور چې دا د رسول الله محبوب دی رسول الله د سره ډیره مینه کوي. دی وایي زه نبی علیہ السلام یو جهاد ته ولېږلم زه چې جهاد ته لاړم په هغې کې موږ یو کافر ولیده چې هغه لګیا دی او ډېر صحابه کرام هغه شهیدان او زخمیان کړل. وای ما چې ولیده ما ورپسې ولګېدم ما سره یو بل اصحابي وای موږ دواړه د پسې ولګو موږ د اخره کې راټینګ راوم بغو چې دیم راو بغو او څنګه به موږ توره نیغه کړه نو دوی لا اله الا الله محمد رسول الله نو هغه زما هغه بل ملګري توره راخ کله شاته کړه او ما گزار ورکوم یو کار مې ولا ختم کو. موږ واپس رالو مدینه ته نو نبی علیہ السلام ته کارگزاری به رسول الله اوریدا نو نبی علیہ السلام مخه تکې ناست خبره مته وکړه و چې کله نبی علیہ السلام ته ما خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخسور شو غصه شو ما ته اسامه اقتلت بعد ما قال لا اله الا الله تا یو داسې سړی وجلې دی چې هغه لا اله الا الله ویلی دي. وای ما ورته یا رسول الله کان متعوذا د خو ځان بچ کو په کلمه باندې
وای ما ته وای چې اقتلت بعد ما قال لا اله الا الله، تا یو داسې سړی قتل کړی دی چې هغه لا اله الا الله وي. ما بیا وی یا رسول الله کان متعوذ، د ځان بچ کو. وی نبی علیہ السلام په دریم ځل ما ته ډېر په غوسه کې و چې اقتلت بعد ما قال لا اله الا الله. حضرت اسامه وی رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام دومره د خفګانه د غصې اظهار وکړ، ما چې کاش چې ما اسلام د دینه پس راوړی وی، دا عمل مانا په حالت د اسلام کې نو شوی، دومره رسول الله را نه خفه شو. نو چې هغه به په خوله باندې آمن نه ووي، نو بس رسول الله ورته غږ نه کو، صحابه ورته غږ نه کو. نو چې غږ یې ورته نه کو نو هغوی ته ژوند میلاوېده، چې ژوند میلاوېده نو هغوی ته ګمراهي لاله میلاوېده. نو اشتروا الضلالته، هغوی واغسته اوږدوالی د ګمراهۍ د اصحابانو نه، په څه معنې بالهدا، په بدل د هدایت لساني چې په خوله به هغوی وي آمنا. الله وایي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نه د هغوی تجارت چې دن هغه فایده وکړه، وما كانوا مهتدين، نه هغوی په هدایت مانی. امام شافعی رحمت الله علیه یو شعر دی، فرمائی وی قضات الدار قد ضلوا قد بانت خطارتهم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم. وی قضات قاضیان ججان د زمانه قد ضلوا بیلار شو، قد بانت خطارتهم، دای خرابای خلکو ته ظاهر شوي، فباعوا الدین بالدنیا، هغوی دین په دنیا باندې خرڅ کو، فما ربحت تجارتهم. او آیت من آیات الله، زمنګ په اکابرو کې یو بزرگ تیر دی، مولانا شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وته وی. شاه انور شاه کشمیری دا سړی دی چې شورش به د متعلق وی، و یہ دنیا پانی ہے کوئی شے اس میں لا پانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. وی دنیا به د یو خوانه بل خواشي، خدا شاه انور شاه کشمیری غونته سړی به بیا څوک پیدا نه کی، او دل الله د غضب حافظه ورکړی وه. داسې حافظه یې وه که نه چې دی یو ځل مصر ته تلو، نو لویه کتبخانه و دی، هغې ته دننه شو، نو هغې ته کتبخانې کې کتابونه کتل، نه یو کتاب یې وکتل، هغه کتاب یې ډېر خوښ شو. هغې ته دا کتاب به ماله راکړئ وبېړم، او یې صاحب ته مېلمه یې، خو لکه زمونږ قانون دا دی، موږ د دلته نه کتاب بار کوو نه. هغه وی زه دا اجازت راکړئ چې زه یو شپه دلته تېره کړم. نو ورته وي ټیک ده، د یو شپه تېره کړه. او صاحب دومره کتاب دی دا نورالهزا، دومره کتاب دی، غټ کتاب دی، خلک په یو کال کې وایي په سبق کې. او د یو شپه وکتل او بس راغی، چې راغی نو هغه ټول کتاب یې ولیکه، او بیا یې هغوی ته خط ولیکه چې تاسو په کتابخانه کې کوم کتاب دی، په هغې کې په پلانکي ځای کې یو سیوا راغلی دی، هغه ټکې پکې سیوا دی. خدای والا داسې د غضب حافظه ورکړې وه قادیانانو سره، چې دن په یو عدالت کې جج مخې ته ولاړ، یو قادیاني د مسلم الثبوت یو کتاب د عبارت یې وي غلط، نو هغې نه خپل مسله ثابتوله. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ورته حضرت دا دې دروغ وایي، جج ته دې دروغ وایي، جج صاحب وایي صحیح عبارت داسې نه دی، داسې دی. نه ورته شاه صاحب کتاب دی هغه په لاس کې، تا سره خو کتاب نشته ده. نو شاه صاحب ورته وایي همداسې دی. شاه صاحب دومره په کلکه سره ته څه له وایي، دا تا پرون کتلی دی. نو شاه صاحب ورته وایي نه، دا کتاب ما د نن نه 15 کاله مخکې ویلی دی، بیا ما نه دی کتلی، خو ما ته اوس هم یاد دی دا عبارت داسې دی. او ورته یې وایي وګورئ دا کتاب ما له راکړئ، که دا عبارت دی غلط نه وایي زه به خپل هار ومنم. داسې سړی و شاه انور شاه کشمیري صاحب. هغه به وي دغه شعر به وي، دا به قضات په ځای وي دعات الدار قد ضلوا قد بانت خطارتهم. د دین داعیان هغه هم بېلارې شو، موږ هم بېلارې شو که نه، موږ هم کې خرابای راغلی.
قد بانت خطارتهم. ګورا مخکې به موږ د خپل منصب قدر کو. علما اکابر بزرگان زموږ چې کوم تیر دی به د خپل منصب ډېر خیال ساتو. تقوا و پکې، پرهیزګاري و پکې، صفاهي و د زړه. وغی به یو خبره وکړه د هغې به یو تاثیر و. دا دعوت تبلیغ نه دی. نن په تمامه دنیا کې دی کې شک نشته دی. ٹھیک تا غلطه خو هر چا کې موږ کې بلا غلطای دي. بعضې خبرې به ټیکې، بعضې به غلطي. د هغې غلطو به اصلاح کو، په ټیک به استقامت کو. نن په دنیا کې د ټول نه مضبوط نیټ ورک دا د دعوت تبلیغ دی. خانه و اریان شي، ګوره د محلې پورې هغوی سره خپله ډیټا موجودي او په ټوله دنیا کې دا جال خور دی. د دې بنیاد مولانا الیاس رحمت الله علیه ایښی دی. او تاسو به حیران شئ د تبلیغ په منبر چې ملګری کینی نو 3 غنټې 4 غنټې بیان کوي، ته به حیران شي. او مولانا الیاس صاحب چا چې د دې بنیاد ایښی دی د هغه په ژبه کې لکنت و، هغه تقریر سم نشو کولی. خو د زړه درد دی جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. زمین په اکابرو کې بل بزرگ دے شاہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ. یو ځل لګیاو بیان کو، بیان ته کېناستو بس سره کتک بیان ته نه کېدو خو چې سره داسې اوچت کو یو ځل وی الله وی هغه یو ځل الله ویلو نه ګنټه نیمه ګنټه چې دن هغه مجمع ټوله جړېده. دا صرف یو الله نو، د دې الله شاته یو زورو. امام بخاری به د حدیثو درس کو. امام بخاری به عن فلان قال رسول الله فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. ټول مجلس به په چغو جوړ. دا د زړه صفایي بدن نه. نن زمون کار ډیر دی، تقریر ډیر دی، عمل نشته دی. اقبال مرحوم ځکه وایي اقبال بڑا تو بے شک ہے باتوں میں مومن لیتا ہے، گفتار کا تو غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. موږ ټول د گفتار غازیانو تقریر ډېر ښکلی کوو خو کردار کا غازی بن نہ سکا. زمونږ د اکابرو گفتار کم و کردار ډېر. مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اب نہ پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جماعت خورے کھولے جوڑ کو ٹائلونا دیو، پانوس دیو، ایسی دیو، بہترین کارپیٹ دیو، کاکا مجھلے ناراضی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ دے زمین پہ حال مان رحم کی. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بس دور ډیر دی. واذا لقوا الذين وركل جدي ملاوشي الذين كثانوا سرا آمنوا چغی ایمان راوړل قالوا دی وی آمنا من ایمان راوړل دی من مؤمنانو. واذا خلوا هر کله جدي ورش الى شیاطینهم په طرف د شیطانانو داغی، په طرف د سردارانو داغی، نو قالو اغی وی انا بیشک منگا معکم تاسو سره یو، انما پتاگر نحنو منگ جدے مستهزئون ټوکی کون کی اغی سرا. اللہ تعالی جدے یستهزئو ټوکی بو کی بیم پا غی بادے، ویمدم اللہ ڈیل ورکی اغی لرا فی طعیان پسر کشاید اغی کی یعمون اغی بسر گردانے. اولئک الذین اللہ اذا کسان اشتروا الضلالتا چا غسی دی گمرائی بالہدا فبدل د ہدایت لسانی سرا فما ربحت تجارتهم پس فائدہ نکل تجارت دغی وما کانوا غی محتدین پا ہدایت مانے. الحمدللہ رب العالمین. کریم خدایا ته زمون د ټول ناراضی شي. الله زمون د ټولو په حال رحم وکړي. کریم خدای زمون تقصیرات معاف کړي. الله موږ ته قابل ایمان راکړي.
الله مونږ ته کامل رضا راکې، الله مونږ ته کامل تقوا راکې، الله مونږ ته خپل قربت راکې، خپل معرفت راکې، خپل عظمت راکې. خدای خیره خاتمه زمونږ د ټول په کامل ایمان کې. الله مونږ نه هر هغه کار والې خدای چې ته پرې راضي کېږې، په کومو کارونو چې ناراضه کې خدای هغې سره زمونږ نفرت پیدا کړي. الله زمونږ د درد څومره هم شرکا دي الله ټولو ته دنیا او آخرت خوشحالی ورکړي. څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي. څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانۍ کې دین دپاره برکت واچوي. څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کې. څومره زنانه دي الله تی دیندار او پاکبازې ولري. څومره طالبان دي خدای ته عالمان عاملان مخلصان کې. الله تی د دین خادمان کې، الله دنیا د دې خادمه کې. الله دا سبق پل در کې قبول منظور وګرځي. نبی علیہ السلام نوال در دې وخت پورې چا چې موږ ته دا علم او دا دین را رسول دی او زمونږ ټول استادان زمونږ والدین الله دا غي په عمل نامه کې د دې اجر ولکې. الله چې کوم وفات تی قبور منور معطر کې، چې کوم حیات تی پال او پایال باندې رحم وکې. الله زمونږ نه راضي دي. در شیخ صاحب الله کامل صحت ورکې، الله عمر کې برکت واچي، دا غي سایه الله په موږ باندې تعدیر ولري. الله د دې مرکز څومره ضرورت دي الله ته د غیب برابر کې. الله څوک دې ځای سره مینه ساتي، دې سره امداد کوي، خدای ته د غي امداد وکړي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الميزان بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين.